د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کسان د UNHCR د کارډونو او اسنادو چمتو کولو دعوه کوي او د پیسو په بدل کې د خلکو مرسته کوي. خو ادارې ویلي چې د دوی او د ملګرو لخوا چمتو شوي ټول خدمتونه ویړیا دي. پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر افریدي وایي چې دوی ته داسې خبرونه ترلاسه شوي چې ځینې کسان د خلکو نه پیسې اخلي او ورته وایي چې د UNHCR کارډونه به ورته جوړ کړي او نور اسانتیاوې به ورته برابر کړي. هغه وایي چې دوی ټولو کډوالو ته ویل غواړي چې د UNHCR او ورسره تړلو نورو ادارو ټول خدمات ویړیا دي او که څوک ترې د کم کار د پاره د پیسو غوښتنه کوي نو خلک د پیسې نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه که څوک چاته د UNHCR نه علاوه د کار کولو باور ورکوي او پیسې ترې اخلي نو هغه به جعلي وي، خلک دې ترې ډډه وکړي. او که څوک هم د چانه د پیسو غوښتنه کوي خلک دې د UNHCR سره په خپله نیغه رابطه کوي. ادارې نن په یوه غوره کړې شوې اعلامیه کې ویلي چې څوک هم د UNHCR د کارډ یا اسنادو جوړولو واک نه لري. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې چې د داسې کسانو څخه محتاط اوسئ چې ادعا کوي چې تاسو سره د UNHCR پراجیکټ ګړندي کولو کې مرسته کولی شي یا د پیسو په بدل کې مرستې ته لاسرسی لري. څوک د چا سره خپل شخصي معلومات نه شریکوي. قیصر افریدي ویل چې UNHCR دا وخت کم کارډونه نه جوړوي او کو نور کم خدمات ورکوي اداره په خپل د هغه اعلان کوي. هغه ویل چې دا وخت په پاکستان کې د UNHCR سره 14 لک افغان کډوال رجسټر دي. 8.5 لک افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د رجسټریشن کارډونه ورکړي او دریم د حکومتي داوو ترمه 15 لک افغان کډوال دا سیدي چې اسناد نه لري. هغه زیاته کړه چې د کال 2021 وروسته چې پاکستان ته د افغانستان نه کم خلک راغلي حکومت د هغو شمیره خوشه شپږ لکه ښایي. د کال 2021 په اګست کې طالبان په افغانستان واکمن شوي او له هغې وروسته په لویه شمیره کې افغانان کډوال شوي او بهر هیوادونو ته وتلي دي. د کال 2021 نه وروسته پاکستان ته راغلي افغانان چې ډېر پکې په اسلام آباد کې دېره شوي وخت په وخت احتجاجونه او غوښتنې کوي چې UNHCR او ورسره نور ادارې دي د دوی د ویستلو پروسه ګړندۍ کړي. دوی د نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوي چې دوی بهر هیوادونو ته بوتلو کې دي ورسره مرسته وکړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400